ماشوم تدفین شوی و چې کوم ماشوم وفات شو ای تدفین یې کړی و. زه چې راغلم بیا ما دې ته وویل چې دا خو تاسو غلطه کړې چې په کار اول خو راپورټ و چې راپورټ هم کړی وي، خو به هر حال روان شوم، هغې په باله مو شتم، په 3 کسه یې سر کړم، ښه ډېر یې ووهلم. بیا ما چاکونه زما خالي سیارو راوشو رانه. ما ماشوم چې دی خپلو کې کرکټ لګولی او دا وتل چې ما هم ځان سره ولګوئ، نو زما زوی ورته وویل چې نه ته غټې تا نه لګوو ځان سره. نو په دې باندې روان شو، نو ده سره دې ټایم کې چاکو ګزار یې پرې کړی و، نو هغه په دې زړه سره لګېدلی و. دا ملزم چې ما وکتو نو بس مالکه زوی مې راته مخامخ ناست دی جي، او ماشوم دی ډېر، نو بس زړه کې مې درد رالو جي. نو ما دې ملګرو ته وویل چې یاره بس ده سره خو زه څه نشم کولی، او زما طرفه جي دی معاف دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو، د پشتخرې تاڼې په حدود کې د لوبو میدان په وینو سینګ سور شو. یو د 4م کلاس سټوډنټ چې الهی شونډه شنه شوې وه، هغه د لوبو دوران کې د خپل ملګري سره په جګړه کې څنګه خپل ژوند بیلو. دا یو تفصیلي رپورټ دی، په دې کې به موږ تاسو د ماشوم د فیملی خبرې هم ښیو چې کوم مړ دی، د پولیس خبرې به هم ښیو چې ملزم څنګه ونیوي شو، او د ملزم سره به هم خبرې کوو چې دومره کم عمر کې دومره انتهایی قدم د څنګه واخیستو. تاسې موږ سره ګرانو مرګرو، په 1 فروری باندې چې یو هلک لګي شوی او بل هلک یې په چاقو والی و، هغه ملزم پولیس نیولی دی. ایس ایچ او تانه پشتخره تحسین الله خان سره ولاړم، دې نه به پوښتنه کوو چې دا وقوعه څنګه شوې وه او بیا دې ملزم څنګه اریسټ و. بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر وایي ستاسو ډېره مننه. 1 فروری باندې تقریبا 11:30 بجې چې کوم دی مرزا صاحب رینګ وکړو، تاڼې ته چې کوم دی څه کسان راغلي دي او دغسې وقوعه شوې ده. د دې د یو تره راغلی وکیل او سره نور ملګري هم راغلي، خو د دې نه چې کوم دی ماشوم تدفین شوی و، چې کوم ماشوم وفات شو ای تدفین یې کړی و. زه چې راغلم بیا ما دې ته وویل چې دا خو تاسو غلطه کړې چې په کار اول خو راپورټ و چې راپورټ هم کړی وي، خو به هر حال دې چې کوم هغه شواهد و موږ موقع ته لاړو، موقع مو وکته او هغه ځای نه چې کوم ایویډنس و هغه م راغونډ کړو، بیا هغه تصویر او ډیت سرټیفیکیټ دغه م راکړو. بیا ما مشرانو سره خبره وکړو، هغې اګینسټ هم چې کوم دی پرچه ورکړه 302 کې، او بیا هم به هر حال مونږ چې کوم دی دې ته ویلې چې پوسټ مارټم خو نه یې شوې، هغې کې مونږ خپله بیا کاروایي کې ولیکل چې هغې مزید پوسټ مارټم دپاره چې کوم دی استدعا کوم ده چې نو هو سکته چې بیا د هغې قبرکشۍ یې وشي. بیا چې کوم دی دا ماشوم چې کوم دی دې له خو ولدیت هم نو معلومه، مونږ مختلف دغه باندې معلومات وکړو، د هغه ولدیت سکونت هم پیدا کړو. دی خو خپله دلته اوسېده، خو دلته راغلي دي چېرته نه، بل ځای نه راغلي چې بیسیکلي دي د سفیر ډېرې خو راغلي بل کراچۍ کې دي وي چې اوسېږي، او اوس کال نیمه شو چې راغلي دلته. نو موږ ورپسې بیا ښه کوشش سرتوړ کوشش وکړو. نو بېګا چې نن سهار چې کوم دی معلومات وشو، نو دا په دغه کې چې کوم دی قمردین ګړی کې هلته کې چې کوم دی دغه بیا هغه ماما چې کوم دی راوستو، موږ ته یې حواله کړو چېرې دا سړی دی او دغه کې بیا موږ دې ته هم اطلاع وکړه، او دیم راغه دیم هغه ماشوم وکتو مده چې خپل وکتو تسلی مو شو مده چې نور مزید بیا د دې خوخه چې مزید دې سکول غواړي مده چې اوس 302 کې تاسو وایي چې اف ای آر هم شوی دی، ملزم هم نیول شوی دی. دې کو فرض کو څنګه چې دی ویل چې د ماشوم معاف کول غواړي، د دې بیا څه طریقه کاری؟ نو دا خو به دې چې کوم دی عدالت کې سره پیش شي، یو قسم د راضینامې په تور باندې او راضینامه پیش کینو واخه به کې عدالت پکې ولا او بعد راضینامه پیش شو، عدالت به پریږي د نظر هي به ته ملوشي. دا کم عمر ملزم چې تاسو نیولې دا څه وایي؟ نو هغه وایي چې زه خو بس وړو کې هم دی، خیر دا خدا سي دغه نه کې هوی چې ما غلطۍ کې والي دي، ما دا اراده نه و چې دا شي خو غلطي را نه وشو، بس غلطۍ کې هغه خپل و چې زم ډېر زیات تغیم دینه معافي غواړم، دی مشران نه معافي غواړم او نو کوم دي دونه ورکوټي ماشوم سره چاکو سوي چې را سره وکنه بیا تل د کور نه راوړي. نه دا خو دی وایي چې دا زه خشاک مشاک کوم خو کې ودا خچړې مشري چې تر غونډې نه د لپاره میزان جوړ کړی سپېدی یا د بوټي نه چې کوم د پوسټ کې را دا کوم را کټ خدا نور کله एकदम د چې کله جمعه ته زم एकदम په دغه ورځ مې جیب کیو هغه چې کم ماما تاسو له در کو یا کم پلار دی راغلی دی سوي ماما خو پلار خو نور راغلی او ماما راغلی دی. ماما وی چې بس د ماشوم دی خیر هغه ته نور د ډیټیل پته نه و ځکه چې خپل دلته نو سی وسره نو دغه نو هغه ته نو داسې علم نو چیرې ده. داسې کیس کې بیا قانون سوي چې د کم عمر دی نو دی بیا جیل ته بزي که چرته بزي. نو خیر خو د جوینایل دغه جوینایل جسټس سیستم چې کوم دغه دی قانون پاس شوی دی،
نو هغه بیا عدالت پر څوکۍ بیا به دی چې کوم هلته دغه وي پروبیشنري افیسر وي هغه ته به پیش کو نو بیا هغه د عدالت دغه دی چې بیا او دی ولی ته په ضمانت پرېږدي یا باندې چې هغه جیل لري یا بیا د هغې کار دی. ستاسو نوم دی زویا؟ منیب الرحمن. منیب الرحمن پولیس ولې نیولې؟ ها دا جګړه څنګه شوې وه؟ دا جګړه راته ووایه دا عزیر سره ستا په څه جګړه شوې وه او څنګه شوې وه زویا؟ زه جومات ته روان وم هغه ورکوټه روم هغه جومات ته ننوتو نو دوی بار لوبې کولې نو زه هم ورغلم نو ټاس کې زه ووتم نو راته وویل به زه تا نه لګوم زه لاړم ته خوا کېناستم بیا راپسې راغی وایي ښه زه راځه لګوو دې پکې نو بیا مې ورسره ولګولو بیا پکې زه ووتم نو بیا مې ویل اوس دا هم نه منو درېیم ځل مې راسره وویل چې درېیم ځل مې ورسره وویشتو بیا هغې ووته بیا ما ورته ویم زه هم زه درسره نه لګوم تاسو هم راته دغه وانډي نه راکوله زه هم درته نه راکوم نو زه ته لاړم روان شوم هغې په بال هم وویشتم په 3 کسه یې ریسر کړم ښه ډېر ووهلم بیا ما چاکونه زما خالي سیارو راوي شورانه. کم ځای ته نه ولګېدو؟ خطایه کې. کم ځای باندې ولګېدو؟ پته نشته. ښه تا څه وایي چې بس هسې به ویرو؟ او بیا کله درته پته ولګېده چې خو مړ شو؟ بیا زه افلوان وکړم. کور نه وتښتېدې؟ نه جومات کې وم جومات نه بیا نیا بوتلم ځان سره افلوان وکړه. بیا کله پته ولګېده په سویمه ورځ چې خو مړ شوی دی؟ په هغه ورځ مازدیګر مونځ لاړم چې راغلم بیا راته پلار رنګ کړی و هغه راته وویل. نو بیا خو به ډېر خفه شوې ځکه ملګری دی مو که نه؟ او بیا مې سم جړل. او بیا مې جړل. بیا چا څه تسلي درکوله په څه چپ کې کور کې خلکو؟ بیا ته ویلي خیر دی بس زه ماشوم وم ماشومانو لوبه وه بس جګړه کې خوښ شو. او ته سکول وې؟ نه. مدرسې سبق وې؟ او کومه سپاره کې؟ اخرنۍ طرف نه درېیمه کې. د چاکو باندې څه کول چې تا سره داسې په جیب کې و؟ سهار ټایم کې دا خشاک مشک د لرګي د حکومت دې د لاسه مې ځان سره دا کړی نور کله کور کې ږدم نه په جیب کې پاتې شو هغه ورځ مې په جیب کې پاتې شو. او سکول ولې نه وې زویا؟ د سکول دغه پیسې نه برابرې دي ډېرې پیسې پرې راتلې. ستا پلار څه کار کوي؟ د لوارې او ویلډ کار کوي. او نور وروڼه د سکول وی؟ او یو ورور مې دغه ویل. نو ته چې کراچۍ نه راغلې تا ولې د داخله ونه کړه؟ ما داخله وکړه څلورمه پورې ویل نو بس بیا نور مې نه شو ویلی. په سرکاري سکول کې خو پیسې نه هلي که نه؟ په سرکاري سکول و نه لرې و 5مه پورې نور بیا نه و. بیا پلار هسې درته غوسې موسې وکړي چې کله ورته پته ولګي چې ماشوم خو مړ شوی دی؟ او د سره ستا دوستانه څونه وخت نه وه پهله د کله نه پېژنده تا حسیر؟ دا چې کله کډه روړه دې هلته کې و زموږ جومات کې و زما ملګری و. دومره ورکوټې ماشوم یې که نه دونه کم عمر دی تاڼې ته مخکې چېرته راغلی وې؟ نه. کله چې د پولیس مولیس ته ګورې نو زړه کې یریږي؟ او څه وایې ته زړه کې څه یاره راځي ووایه؟ نو مثلا نه تانې کې جیل کې ګیر کې جیل کې د ګیر کې تا خو هم غلط کار کړی دی که نه؟ او ما هم غلط کار کړی. چې دې دې پرېږدي او خلاص شي بیا به څه کوې؟ بیا به داسې چاکو زر سره ګرځې؟ نه. که بیا ته څوک دغسې په لوبه کې نه کوي یا دې وښي بیا به جګړه کې؟ نه. خلکو ته به څه وایې؟ ستا په عمر کې چې کم ماشومان دي زویا او یې جنګ جګړې کوي ته څه وایې؟ ورته ما کوي تاسو فلو کې خوږ به شي درنه یوازم چې څنګه زه زمانه خوشي دوی خو چې معاف کړي دا خلک د چا چې پلار ماشوم مړ دی د پلار ته معاف کړي خپل پلار به درته غوسې موسې کوي که نه به هم درته صحیح شي؟ او هغه خو راته هره شپه غوسې کوي. څه وایي درته؟ وایي چې ډېر غلط کار دی کړی چې ما خو ورته ویل چې چاکو به کور نه وباسي ما خو ورته ویل چې مه وباسه ته رانه بیا هم پټ وویستو ما ورته ویل خشاک کړم وبوتلو وایي ډېر غلط کار دی وکړو. ستاسو دا کم زوی چې مړ دی عزیر د کم کلاس کې سبق وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا لاول خو ټول نه مخکې ستاسو شکریا ادا کوو جي چې تاسو راغلئ دومره وخت هم موږ له راکړو. دا څلورم کې جي دا وقوه څنګه شوې وه ته دغه ټایم چېرته وې؟ جي دغه ټایم موږ خپل ځاني د بارګین کار کوو زه او دا ورور مې 400 ته تلي وو ګاډي پسې او موږ پسې د کور نه اطلاع راغله چې یاره دغسې ماشوم ستاسو دغه شوی ترونو زامنو راله اطلاع راکړه موږ رالو د هغې نه پس هسپتال ته چې رالو جي بس 10 منټ 15 منټ پس چې دی جي دی وفات شوی و او د هغې نه پس جي بس رالو کور ته بیا معلومات وکړو معلومات دا و چې یاره جي د زما ماشوم چې دی خپلو کې کرکټ لګولی او دا وتل چې ما هم ځان سره ولګوئ نو زما زوی ورته ویل چې نه ته غټې تا نه لګو ځان سره نو په دې باندې وران شو نو د سره دې ټایم کې چاکو ګزارې پې کړی نو هغه په دې زړه سره لګېدلی او دغه واقع وه جي. بیا تاسو رپورټ بیا څنګه کړی؟ رپورټ جي بیا موږ وروستو کړی موږ دا ماشوم چې کوم دی نو الان کې دی موږ پېژندم نو او نم لیدلی و دی نه مخکې
خو هغه رپورټ مې بیا د ورور کړی و جي او چې د هغه څه قانوني کاروایي وه بس هغه جي ښه برابر وشوله او ایس ایچ او صاحب هم موږ سره ښه منډه وواله او ټولو راسره ښه مرسته وکړه او د هغې ډېر شکرګزار یو جي. دا دواړه هلکان ډېر واړه وو که نه دي جنګ جګړه لکه مخکې چېرته کړې وه که نه صرف په دغه ټایم کې په لوبو لګولو نه لګولو جګړه شوې وه؟ نه جي نه د دې نه مخکې څه داسې خبره نه وه خو ماشومانو بس دغه ټیم کې بس دغه لوبو باندې وران شو او دغې نه مخکې جي داسې شکر داسې خبره نه وه او یو جومات کې سبق هم ویلو ختمونه مې یو ځای کړي دغه فکچر هم شته هر څه شته خو بس اتفاقا یو د الله طرفه بس یو مسله وراله او بل څه شکر داسې غټه خبره نه وه جي. اوس خو ملزم څنګه چې تاسو وایي پولیس ډېر ښه کار وکړو ملزم یې ونیوه که نه اوس د هغه حوالې سره ستاسو څه مخکې به د هغه خلاف کیس کوئ نه به کوئ؟ یاره جي د اولاد غم ډېر دروند دی او زموږ چې په زړه کې وو بس هغه الله ته پته وه او د برداشت نه موږ بار وو الان کې دا رور مې چې کوم دی دا ترونو زامن مې دا ملګري راسره ولاړ دي الان کې دا ټول د برداشت نه بهر وو خو زه صرف سهار دې دپاره رالم چې یاره زه دا ملزم پخپله وینم ځکه چې ما نه و لیدلی نو هغه چې رالو دا ملزم چې ما وکتو نو بس مالکه زوی مې راته مخامخ ناست دی جي او ماشوم دی ډېر نو بس زړه کې مې درد رالو جي نو ما دې ملګرو ته وویل چې یاره بس ده سره خو زه څه نشم کولی او زما د طرفه جي دی معاف دی نو بس دوی ما ته وویل چې بلکل چې ستا د طرفه معاف دی زموږ د طرفه ماشوم دی او زما زوی دی جي بس هغه مې زوی او دا مې زوی دی جي. الله پاک تعالی دې اجر درکړي. ستا نور زامن شته؟ او جي الحمدلله 3 زامن مې شته 2 مې لوریانې دي جي او دا مې زوی دی جي. د دې فیملی نه تاسو له څوک راغلي دي د هلک د فیملی نه؟ او جي 3 ورځې دواله راغلي نیکي هم راغلی د دوی مشران هم راغلي دي کشران هم راغلي جي او بلکل د هغې دغه نشته هغوی خپل هر څه کړي دي منډې هم کړې ترړې هم کړې ده او الان کې جي دي ته بس زما زړه صفا دی دا هم زما زوی دی جي. دا چې د هلک ته وکتل هغه خپل زوی ته رایاد شو که نه هغې تاله رالل او ستا یې کومه تسلي وکړه دویمه یا درېیمه باندې هغې نه متاثره شوې که نه هسې دې په دې هلک زړه خفه شو؟ نه جي داسې خبره نه وه مخکې نه زما زړه کې داسې درد نو راغلی خو ما دې ته یو درخواست وکړو پولیس ملګري ته چې یاره ما ده سره میلاو کړه نو ده زه وروستم د ماشوم ته چې ما وکته نو د ده د سترګې بس مالک هغه عزیر دی زوی مې دی هغه راته پکې ښکاره شو نو بیا ما ده ته په سر لاس راکړم بچی الله به خیر کړي اسم نشته او باقاعده ما دې ته هم اوس دغه وکړو مال چې عدالته پورې هم بوځئ نو ده له ډېره تسلي وکړه چې د زړه کې څه درد محسوس نشي بس دا زما زوی دی جي په ما درد تیر دی زه د دا درد نشم ورکول. ګرانو ملګرو د لوبو میدان د صحتمند سرګرمیانو دپاره وي او دا د امن علامت وي. موږ له پکار ده چې د زغم او برداشت نه کار والو ځکه چې زغم او برداشت د سپورټس یو حصه ده او هیڅکله داسې کار ونه کړو چې بیا پې پیمانه یو. موږ له پکار ده چې د زغم او برداشت له وده ورکړو او مستقبل کې د داسې شیزونو نه ځان وساتو. الله پاک دې په موږ باندې رحم وکړي.